अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान यौ ډیر غټ اعلان کړی دی، یو ډیر اهمه فیصله کړی ده د پی ډی ایم ټول سیاسي جماعتونو له یو سرپرایز ورکړی دی او څنګه د عمران خان د اهمه فیصله سره د پی ډی ایم سیاسي جماعتونو چې د راتلونکو انتخابات د لپاره کومه منصوبه بندي ده هغه منصوبه بندي چې دی نه ناکامه کیدی شي. بل اړخ د نواز شریف او د اسټابلیشمنت ترمنځ چې کوم اختلافات دي هغه کې شدت راغلی دی. سپریم کورټ د حکومت چې کومه منصوبه بندي و هغه څنګه خورو کې ملو کړه، هغه څه منصوبه بندي و. سینیئر صحافي عمران ریاض خان د ټیم کې چرته دی او هغه په کم حالت کې د هغه حواله سره هم یو خبر دی او رانا ثنا الله د خپل نیمګړی خواهش اظهار کړی دی. داغه خواهش څه دی دا ټول خبرې په دې نوی ویډیو کې تاسو سره شریکوم. خو د ټول نمخ کې پرون چې عمران خان کله د بنیګاله نظمان پارک تتلو نه په موټر وی باندې هغه سره یو عجیبه واقعیا مخ تراله. دا ویډیو تاسو په سکرین باندې کتئ شئ. عمران خان لک ټیم د پاره په موټر وی باندې یو پټرول پمپ ته هغه کې ودرېدو او خلک چې دین ډیر زیات راجم شو ځکه چې هغه سره د پاکستان عوام چې هغه ډیر زیات امینه کوي. پرون یو خبر ما تاسو سره شریک کړو چې یو زنانه په هغه باندې د ډالرو باران کړو او عمران خان چې کم زیته هم زین خلک اتوماتیکلی التا راجم شي. نه سوال دا دی چې تاسو عمران خان سره سونه مینه کوي او د خپل مینې اظهار چې دین دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړي او د په ذریعہ باندې د خپل مینې اظهار وکړي. اوس راځو چې عمران خان سره یو غټه فیصله کړې ده د پی ډی ایم سیاسي جماعتونو له څه سرپرایز ورکړي دي او څنګه د عمران خان د فیصله سره د پی ډی ایم سیاسي جماعتونو چې راتلونکو انتخاباتو لپاره کومه منصوبه بندي ده نه هغه منصوبه بندي چې د هغه څنګه ټوله ناکامه کیدی شي. عمران خان خپل خطاب کې دا وی چې اسټابلیشمنت د ټیم کې کنفیوز دی او د یو ټرن د لپاره د حوصله ضرورت وي او اسټابلیشمنت چې د ناغله د حوصله پکار ده چې هغه په هر څه باندې یو ټرن واخلي او هغه د عمران خان دا وی چې د پاکستان تحریک انصاف د ماتولو د لپاره دوی هر حد پورې لاړل او د ملک د ماتولو خط پورې دوی تللی دي، یعنی دونه زیات خدای چې دی نو هغه کراس کړی دی او ما تخکاری داسې چې نگران حکومت کله راشي نو حالات چې دی هغه به بهتره طرف ته لاړ شي. اوس عمران خان چې کوم غټه فیصله کړی دا یو ډیر غټ اعلان کړی دی هغه دا چې عمران خان ویلی دی چې کم کرپټ کسانو په پاکستان تحریک انصاف کې او الریډي پاکستان تحریک انصاف پرې خېره. اوس وکیلان مخکې راولم او راتلونکو انتخاباتو کې به وکیلانو لا ټیکټ ورکوم. دا یو ډیره اهمه او یو ډیره غټه فیصله ده ځکه چې وکیلان څنګه چې د عام کسان غیبیږي داسې وکیلان نشي غیبولې او دی باندې زیات کیسونه هم نشي جوړولې ځکه چې کم بیا د دوی خپل بارز دین هغه به د خلاف برپور مظاهرت کوي او داسې چې د ډیره زیاته ګرانه ځکه عمران خان دا فیصله کړی دا چې زه به وکیلان اوس مخله راولم او کوچره وکیلانو لا ټیکټ ورکی وکیلان او درین دا چې کم پولینګ ایجنټس وي نه هغه به وکیلان وي هغه به د ټول قانوني سيزونه چې دی دا غینه خبر وي نو کوچره د داندلې کومه منصوبه وي نه هغه به هم مکمل ناکام شي او په انتخاباتو کې به بیا داندلی ډیره زیاته ګرانه شي. ځکه اوس عمران خان دا یو ډیره اهمه فیصله کړې ده او د پی ډی ایم سیاسي جماعتونه چې دي نو اوله یو سرپرایز ورکړی دی او عمران خان دام ویلي چې کوم کسانو پاکستان تحریک انصاف پرې خېدي او اوس د واپسې د لپاره رابطه کوي. سپریم کورټ د پی ډی ایم حکومت چې دی د هغه یو ډیره غټه منصوبه بندي چې دا هغه ناکامه کړې ده. هغه منصوبه بندي دا چې پرون عمران خان په سپریم کورټ کې پیشي و الته عمران خان درخواست ورکړو کوم توشاهانه کیس ته هغه حواله سره چې دا کیس ته سپریم کورټ وګوري نو اوس سپریم کورټ په هغه باندې یو فیصله جاری کړی دا او سپریم کورټ دا ویلي دي چې دې کیس حواله سره د عمران خان درې درخواستونه الریډي په اسلام آباد های کورټ کې دي نو اول های کورټ په هغه باندې فیصله وکړي دا غي نه پس بیا مونږه دې باره کې څه فیصله کوو. نو اوس دلته د پی ډی ایم پلان سو د پی ډی ایم دا پلان او چې یاره چې کوم د های کورټ کې درخواستونه دي نه دې باندې به مونږ سټیر راوالو دا به مونږ ډیلی کو او دې باندې بل فیصله نه کی کله چې چیف جسټس نوي شي جسټس قاضي فایز عیسی د پاکستان چیف جسټس شي نو هغه ټیم کې به های کورټ عمران خان له سزا ورکي او کوچره هغه بیا سپریم کورټ تم راشي نه بیا به هم مونږ هغه سزا چې دی برقرار ساتلو کې به مونږ ته مدد ملو شي. نه ځکه دوی دا نه غوښتل چې د موجوده چیف جسټس په دوران کې په هغه درخواستونو باندې فیصله راشي. او سپریم کورټ اسلام آباد های کورټ د دې پابند کړی دی چې تاسو په هغه درخواستونو باندې زر تر زره فیصله وکړي. نواز شریف او د طاقتورو خلکو ترمنځ شدید اختلافات چې دي هغه مخ ته راغلي دي. نواز شریف اصل کې دا غواړي چې یو ورځ د پاره خو زه دوباره یعنی په څلورم ځل باندې د پاکستان وزیر اعظم جوړ شم او چې زه چا اوخکلو ما سره څه شیو نو هغه ټول ارس چې دي هغه د ریورس شي او هغه ټول ارس چې دي نو هغه اوس عمران خان سره شي. عمران خان د نه اهلم شي، عمران خان د جیل ته هم لاړ شي او بیا هغه پارټي چې د هغه په انتخاباتو کې مني او زما لپاره چې کوم ماحول دی نو هغه بالکل صفاوي. نواز شریف اصل کې د ټیم کې په طاقتور خلکو باندې اعتبار نه کوي او په خپل روډ یعنی وزیر اعظم شهباز شریف باندې هم اعتبار نه کوي او هغه دا وایي چې یاره هغه اصل کې کم اختلافات چې دي هغه د ټیم کې په نگران وزیر اعظم باندې طاقتور خلک چې دي هغه بل څوک
وزیر اعظم جوړول غواړي او نواز شریف چې دین هغه اسحاق ډار وزیر اعظم جوړول غواړي دا غي وجه دا چې نواز شریف وایي کوچري راتلونکي ټیم کې زمون خلاف کیږي نه چې الته بیا زمون خپل کس موجودي او هغه ټول سيزونه چې دین هغه ته بریک لګي هغه کې سنا سره رکاوټ پیدا کولی شي نه لہذا نگران وزیر اعظم چې دی هغه زما د خوخي وي چې راتلونکي زما خلاف سکیږي نو هغه کې به رکاوټ جوړيږي رانا ثنا الله د خپل نیمګړی خواهش اظهار کړی دی رانا ثنا الله دا ویلي دي چې عدالت ته عمران خان لا سزا ورکي او هغه سزا دی دا وی چې عمران خان د نااهلم شي او هغه د جیل ته هم لاړ شي خو سپورې چې کم کیسونه دي نو هغه کې ډیر زیات عمران خان لپاره حالات سونه سازگار نه دي ماحول داسې جوړیږي چې د هغه خلاف کم کیسونه دي هغه ډیر زیات تیزی سره روان دي خو ګورو چې راتلونکي ټیم کې سکیږي سینیئر صحافي عمران ریاض خان د ټیم کې کم ځای کې دي او په څه حالات کې دي داغه چې کم وکیل دی میا علي اشفاق هغه د حواله سره یو ټویټ کړی دی هغه دا ویل دي چې عمران ریاض خان وخت چې دي هغه ډیر زیات غټ شوی دی ګیره چې دا ډیر زیات غټ شوی ده او داغه چې کم جسمانی حالت تین هغه ډیر زیات کمزوري دي یعنی هغه ډیر زیات کمزوري شوی دی هغه د 2 میاشتو نه زیات شوی چې هغه په جیل کې دی او هغه دا داوا هم کړی دی چې هغه کم مقامات تین هغه بار بار تبدیل کیږي نه یو ځای کې وي سبا بل ځای کې وي بل رس بل ځای کې وي په یو ځای باندې نه ساتي نو اوس ګورو چې هغه به کله رها کیږي د هغه حواله سره چې کم کیس دی هغه هم په های کورټ کې روان دی راتلونکي ټیم کې څومره هم اپډیټس وي अब ان شاء الله په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د الله پامان